بسم الله الرحمن الرحیم. بعض خلک دا خبره کوي چې فلان کس دا خپل کور مالک ده، یعنی کور یې خپل ده، آیا اوس دې ته زکات ورکوی شو او که نه؟ یا بعض خلک دا خبره کوي چې فلان کس سره ډېر ځمکه پرته ده او په دغه ځمکې کې دا کرونده وغیره کوي، آیا اوس دې ته زکات ورکوی شو او که نه؟ همدغې طریقې سره بعض خلک دا یې چې فلان کس سره ګاډی ورسره ده، ګاډي مالک ده، آیا دې ته اوس زکات ورکوی شو او که نه؟ الجواب وبالله التوفیق. معززو، کچېرې یو کس خپل کور مالک ده خو لیکن دا کس په خپله باندې صاحب نصاب نه ده، نو دغه کس ته زکات ورکوی شي. همدغې طریقې سره یو کس سره ځمکه ورسره ده، هغه ځمکې کرونده کوي، خو دغې کروندې نه دې ته دومره آمدن رسي چې هغې د وجې نه دا صاحب نصاب نه جوړېږي، نو دغه کس ته هم زکات ورکوی شي. یا یو کس ګاډي مالک ده خو لیکن هغه په خپله باندې صاحب نصاب نه ده، یعنی زکات بل چاته ورکونې کوم نصاب ده هغه نصاب دې سره نه پوره کېږي، نو دغه ګاډي مالک ته هم زکات ورکوی شي.